رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک دے فرمائی چې کله تاسو څوک ولیدو چې په جومات کې خرڅ او اخیستل کوي نو تاسو هغه ته ووایئ په جواب کې چې الله دې ستا په تجارت کې پیدا درنه کړي. او چې کله تاسو یو کس داسې ولیدو چې په جومات کې د ورک شوي څیز اعلان کړي نو تاسو ورته ووایئ چې الله تعالی دې چېرته تا ته واپس نه کړي موندی نه کړي. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وایي دا الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله تاسو یو کس داسې ولیدو چې په جومات کې خرڅ او اخیستل کوي یعنې دکان پکې چلوي سو سامانونه راوړي او هغه په جومات کې خرڅوي نو خیرې ورته وکړي. په جواب کې ورته څه ووایي دا ورته ووایي چې الله دې تعالی په دې تجارت کې پیدا او ګټه درنه کړي. او چې کله تاسو ولیدو یو کس چې په جومات کې اعلان کوي د ورک شوي څیز نو ورته هم خیرې وکړي چې الله تعالی دې تا ته واپس نه کړي ستا دا څیز دې الله ورته کړي. وجه دا ده چې جومات چې دی دا د الله تعالی کور دا د عبادت لپاره دی د بندګۍ لپاره دی چې د الله تعالی په کور کې به بندګي وکړي. دا به نه کېږي چې د هغې نه دوکان جوړ شوي او خلک پکې خپل ځان له سامانونه خرڅوي. دا به هم نه کېږي چې خلک پکې راځي او اعلانونه پکې کوي د دې خبرې چې د پلانکي څادر ورک شوی دی او د چا ګډې بزه ورکه شوي ده او د چا یو شی ورک شوی د چا بل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په خیرو کې بیا الفاظ دا ویل رد الله علیک الله دې در سره تا ته واپس نه کړي الله دې مونږ نه کړي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د قیامت طرف نه یو نښه دا هم ده چې تاسو کله ولیدل چې د الله کور کې چې دې ګپ شپ شروع شو نو یاد ساتئ چې دغه وخت کې قیامت داسې نږدې څنګه چې د الله نبي وایي څنګه چې زما دا دواړه ګوتې یو بل ته نږدې دا الله د کور چې ډېر ډېر لوی عظمت دی او دا الله د کور آداب چې یو انسان نه ساتي او خیال نه ساتي لازمي خبره ده چې په دغه خلکو باندې لعنت وریږي. کله چې جومات ته څوک راشي او دی په دې جومات کې خبرې کوي نو فرشتې ورته وایي ای د الله بندو خاموش شه. وروسته کې ورته وایي ای د خدای په لعنت باندې ککړه خاموش شه. یعنی موږ او تاسو په پښتو کې دا په دې الفاظو باندې چې الله دې برباد که خاموش شه. داسې مه کوه جومات چې دی دا د خبرو ځای نه دی. بل حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي څوک چې په جومات کې په ظلم او بکواس خبرې کوي نو څلوېښت کاله چې د کوم عبادت کړی په یو ورځ به یې د الله ضایع کړي. فرشتې د باندې لعنت وایي موږ او تاسو په جومات کې کم کردار چې د کور د پوله او د پټي چې کومې خبرې اترې دي او د سیاست چې کومې خبرې اترې دي او د یو بل سره د کلي کلوېغۍ چې کومې خبرې اترې دي نو هغه موږ او تاسو جومات ته راوړو. په دې خبره باندې زموږ او ستاسو د سره څه کار دی چې یاره د الله تعالی د کور چې دی د دې د آدابو خیال ساتل پکار دی او که نه. مفتی شفیع صاحب رحمه الله د ورتل القرآن ترتیلا د آیت دلال دی لیکي چې حافظ قرآن یا قاری د قرآن چې په جومات کې کم تلاوت هم کوي چې په ده پسې 2 صفه خلک ولاړي نو دې د 4 صفو اواز هم نه کوي ځکه چې دا د جومات په بې ادبۍ کې راځي.
یعنی اواز مونږ ته نه اوچته نو بیا په جماعت کې منډې وهل، بیا په جماعت کې سامانونه خرڅول، بیا په جماعت کې اعلانونه کول، بیا په جماعت کې چې دې ګپ شپ لګول. بعضې بدبخته راشي جماعت ته او هغه د اودس په غاړه باندې چې دی ګپ شروع. نبی علیه السلام فرمایي د دې شیطان څو زامن دي، نو په هغې زامنو کې د یو نوم اولهان دی او د هغې اولهان ډیوټي دا ده چې د اودس په غاړه باندې دې په خبرو اترو باندې سر کړي چې د اودس کم نورانیت دی او کم خیر دی نو د هغې خیر نه دې بالکل محرومه کړي چې هغه خیر ته په اودس کې وانغوستو په مونځ کې درته سره خیر نه درکوي. شیطان په دغه ځای کې د خپل زړه ډیوټي لګولې او دا هغه کار دی چې په جومات کې خلک په خبرو نو د جومات خیال ساتل چې دی دا دي چې ته په جومات کې دا خبرې اترې او داسې څه نه کوي. بعضې ځان ته نیکان خلک وایي، ډېر دینداره خلک چې جومات ته راشي نو بس دا خنداګانې او بړقاګانې او ګپ شپ شروع کړي. نو چې کله دا الله تعالی کور ته ورننوځي د یو عام افسر بوټي دغه ته چې ځای ته ورځي نو خپل کالر ټیک کړي او خپل ځان برابر کړي او بیا چې ورننوځي په ډېر ادب باندې ورننوځي او بیا چې دې د سر او د جناب او د دې خبرې اترې شروع کړي، لهجه بدله کړي، خو چې د رب العالمین کور ته راننوځي نو اندازه دې بدله شي. چې د الله تعالی کور ته راشي نو بیا د دې خبرې پروا دې نه او چې د چا نه څه شي ورک شوي نو اکثر پکې د هغې اعلانونه کوي. لاؤډ سپیکر خوار چالي دی دا عام د دې مړي دا اعلان هم چې دی د دې په باره کې علما وایي چونکې انسان دی او دا انسان ختم شو نو د ده د اجتماعیت په بنیاد باندې چې دی دا خلک اعلان وکړي نو خیر دی. خو دا د علماو خپله فکره ده، د اسلام روایاتو کې دا نشته چې ته په جومات کې اعلان کړي، ته په جومات کې اعلان هم نه کوي او بیا د عام معمولي څیزونو اعلان نه کوي چې د چا نه ګډه بیزه ورکه شوي او د چا ماشوم ورک شوي او یاره دونه داسې رنګ دی او دی جامې دي او دی پلانکې دی او دی ډنګې دی دا کیسې شروع کړي نو فرشتې پې لعنت وایي. دا لعنتي انسان دی چې دا هم په جومات کې څوک د دې خبره کوي، دا نه وي پکار. ځکه دا الله تعالی کور عظیم دی، دا زموږ د جرګې ځای دی، د رب العالمین ته د سجدې د لګولو ځای دی، الله ته د لاس اوچتولو ځای دی، د الله تعالی نه د غوښتنې ځای دی او د الله تعالی نه د غوښتنې په دغه ځای کې چې دی کم کم ګپ شروع دی او پخوا خو به چېرته په دې لاره باندې چې ډمان به هم روان نو هغوی چې به ډول سورنا غږوله خو چې د الله د کور منارې به یې ولیدې نو خپلو ملګرو ته به یې اواز وکړو چې بایي دلته جومات مخې ته را روان دی یا مقبره مخې ته را روانه ده دا ساز بند کړئ. خو اوس زموږ او ستاسو ذلت دې حالاتو ته ورسېدو چې پخوا به د ډمانو هم څه تهذیب وو. اوس هغه یهود او نسوارا ولګېدل دننه به په کور کې د الله ولاړې او د موبایل کړنګ او ساز به شروع شي نو د موبایل په ساز باندې چې دی چې هغه کومه جرګه ده او کوم الله ته چې دی خلک ولاړ دی دا الله تعالی د بندګۍ الفاظ وایي هغه ډایرکټ په ګانه کې بدل شي، هغه ډایرکټ په ګانه کې بدل شي او ساز او سرود ته د خلکو خیال شي. خو د پښتون قام سو روایت د پخوا نه هم چې د الله دې کور ته به راننوتل نو که دا نسوار چې څونه ګنده څیز دی دا به یې په خوله کې کېښودل خو چې کله به جومات ته راننوتو نو د هغې ګوتی به یې په پیزارو کې ورننه باسله او په چپلو کې به یې کېښوده. چا ورته یې دا ویل چې تا په سپلو کې یا بوټانو یا چپلو کې ږدي وایي دا الله تعالی کور ته ورننوځي نو دا کله چې په دې خوله کې ږدي نه دی خو دغه نه دی وایي په خوله کې ږدم خو د الله په کور کې دا ګوتی هم په جب کې نه ساتم ځکه د خدای د کور څو روایات دي څو آداب دي. په دې وجه باندې دې حدیث مبارک کې راته دوه آداب ښایي. یو ادب راته دا بیانوي چې د الله په کور کې چې دې دوکان پکې نه جوړوي په هغې کې به سامانونه نه خرڅوي. کله چې دې خرڅول نو خلک به راته د هغې په جواب کې څه وایي لا اربح الله تجارتک، لا اربح الله تجارتک، الله تعالی دې ستا په دې تجارت کې تاله ګټه درنه کړي. واذا رأیتم کله چې تاسو وینئ هغه کس چې وینئ چې هغه په جومات کې اعلانونه کوي نو هغه ته ووایه چې لا رد الله علیک، الله دې تعالی مونږ نه کړي سره تا ته دې الله واپس نه کړي نو دا خیری شوې. نو چې خیری نه تم خلک کوي لعنت در باندې وایي نو دا خو د مخلوق لعنت دی، الله در باندې لعنت وایي، ملایک در باندې لعنت وایي. د جومات خیال ساتل دا د مسلمان کار دی، دا فریضه ده ځکه چې دا د الله تعالی د
دا عظیم کور چې دی د دې انتهایی خیال وساتي او کله چې د الله د کور خیال ساتل شروع کړل د په عبادت کې به خشوع خضوع پیدا شي. الله نه دعا ده چې الله تعالی دې زموږ او ستاسو په معاشره کې چې دا کومه بې حیایي او بې ادبي د جماعت راوتې ده رب العالمین دې د دغه سیلاب نه موږ او تاسو له امن پناه او دفاع کړي او الله تعالی دې موږ کې اخلاق او آداب پیدا کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب